السلام علیکم د بجلی په بل باندې چې څومره خبرې کې نو نوي پوینټونه پکې راوځي او دا خلک په ځای باندې خفه دي دا کم تباهي چې روانه ده نن درته یو دوه پوینټه په ډېر اسانو الفاظو کې سمجاوم یو دی د بجلی په بل کې سلیب سیستم او یو دی فیول ایڈجسټمنټ دا دوه څه دي د دې مثال داسې والی چې ته لاړ شې یو هوټل ته اول ته یو سموسه وخورې او بیره نه تپوس وکړي چې څو پیسې دي درته وایي 10 روپۍ ستا لږ دویمې سموسې ته ړو شي چې دویمه درله راوړي ستا په ذهن کې دی چې دا په 10 خو بیره ورته وایي چې نه دا یوه په 20 روپۍ ده بیا ستا درېمې ته ړو شي چې درېمه راوړي هغوی دا اوس په 20 نه دا په 10 ده بیا چې څلورمې ته دې ړو شي نو هغوی دا اوس په 40 ده دغه مثال په بجلی کې د سلیب سیستم دی کو ته 100 یونټ استعمالوې که یو بجلی ده نو یو ریټ دی چې 200 یونټ استعمالوې که یو بجلی ده بیا بل ریټ دی چې 300 استعمالوې بیا بالکل جدا ریټ دی او چې 400 استعمالوې بیا بل ریټ دی بجلی که یوه ده په دنیا کې دا دستور دی چې ته یو شی اخلې نو دا یې ریټ ډېر یو چې ډېر اخلې نو بیا هولسیل شي بیا خو یې ریټ کم وي په کار ده چې پاکستان کې ډېره بجلي استعمالېدې نو چې ریټ یې کمېدې خلکو وایي چې هلکه دی ډېر سودا کوي دته لږ ډسکاونټ وکړي دلته کې الټه ده دویم کار دی فیول ایڈجسټمنټ دا داسې دی لکه تا هغه سموسه وخوړه په 10 روپۍ او ته بیا هفته پس بیا لاړې نو سړی درته وایي چې اوس دا سموسه په 15 شوې ده خو تا چې 13 هفته کمه خوړلې ده د هغې هغه 15 روپۍ مو ستا ته بقایې دي ته به ورته وایې چې یاره خو 13 هفته ما په 10 روپۍ خوړلې وه دی به وایي چې نه دا فیول ایڈجسټمنټ دی هغه 13 چې ده هغه باندې 15 روپۍ اوس سیوا دي د تیرې میاشتې ابه ماله اوس راکې دا د دې بل نظام دی چې خلک دې تنګ دي او دا دومره لوی معیشتدان چې ناست دي دوی سره دې هیڅ حل نشته ځکه چې دومره غلطې اګریمنټ شوي دي چې دا کیپیسټي چارجز سلیب سیستم فیول ایڈجسټمنټ یو لانجې پکې جوړه کړې ده او هغه ډېره ناشنا ده او خلک پریشانه دي نن مې د وزیر اطلاعات خبر واورېدو هغه وایي چې پرون په ټول پاکستان کې کم احتجاج شوی دی نو د بجلی باره کې احتجاج د عوامو حق دی خو په احتجاج باندې به په بیلونو کې هیڅ کمې نه راځي ځکه چې دوی بې وسه دي بې لاس و بې خپو دي مونږ حکمرانان صرف دلته کې عیاشو له راځي تاسو وکته د پی ډي ایم حکمرانان چې کومو دلته کې ډیوټي وکړه هغه واپس خپل لندن ته او دوبۍ ته او کینیډې ته لاړل عوام په ځای ناست دي لوټ مارو شو د دوی په سر یې چاړې کېښودې او په خپل وطنونو ته لاړه الله د پاکستان له داسې حکمرانان ورکړي چې د هغوی بهر نه جایدادونه یې نه بچي سوري چې هر څه دلته کې او زما او ستا غونته په دې خړو لارو کوڅو کې ګرځي چې ورته پته ولګي چې د عوامو څه مسایل دي امید لرم ستاسو په ویډیو خوښه شوي او په سلیب او په فیول ایڈجسټمنټ به پوه شوي نو کمنټ پې وکړئ شیر یې کړئ لایک ورکړئ او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته